अस्सलामुअलैकुम। په 12 اپریل 2025 باندې د سی ټي آی ټي چې کوم سکرینینګ ټیسټ شوی د هغې انګلیش ام سی کیوز درته په ساده او په اسانو الفاظو کې داسې ایکسپلین کومه چې کنسپټ دې پې 100% کلیر شي او بیا دې په دې هم پوهیمه چې د دې نه په راروانو ټیسټونو کې څنګه ام سی کیوز راتلی شي. نو دا لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. په هغه ټیسټ کې یو ام سی کیو و چې which of the following is a prefix. په دې لاندې آپشنز کې کوم یو داسې دی چې هغه پریفکس دی. ly ful nes او re. نو اول ته په پریفکس باندې ځان پوه کړه چې پریفکس وایي څه ته. نو ګوره دې سایډ ته ما ته یو پکچر لګولی دی. A prefix is a group of letters added at the beginning of a word to change its meaning. پریفکس د لیټرز د حروفو داسې یو ګروپ دی چې هغه ته د یو لفظ په سټارټ کې ولګي او د هغې معنا بدله کړي نو هغې ته بیا پریفکس وایي. لکه ا نمبر دی ال وای. دې ته مې درته مخامخ لیکلی دي this is a suffix not a prefix. دا یو سفکس دی پریفکس نه دی. څه مطلب it is added at the end of the word. دا د یو لفظ اخرې ته راځي. For example, quickly, happily. دغه شان بی نمبر آپشن دی ful. This is also a suffix. دا هم یو suffix دی and used at the end of words. دا هم د الفاظو په اخره کې راځي. For example, wonderful, playful او داسې نور هم الفاظ دي. سی نمبر دی nes, another suffix. دا هم یو suffix دی added to the end of words. د الفاظو په اخره کې راځي. لکه for example, kindness, happiness. په دې happiness کې دا وای چې کوم دی د دې په دې آی دی خو سپیلنګ کې غلطي راغلی ده. happiness happiness دی. happiness سپیلنګ مسټیک دی خو بیا هم مطلب زمونږ د سافکس نه دی چې دا یعنی به طوري سافکس راغلی چې صرف کنسپټ دی پې کلیر شي. ډي نمبر ته وګورئ re. نو this is a prefix. دا یو prefix دی meaning again او د دې معنی ده دوباره. ٹھیک ده. it is added at the beginning of words. دا د الفاظو په سٹارٹ کې لګي. for example, redo. do مطلب سکار کول کرنا. redo واپس یو کار کول. again په دویم ځل یو کار کول. ګوره نو هغې معنی بدله شوه. دا شان rebuild مطلب جوړول بیا په دوباره جوړول نو بیا rebuild ورته موږ وایو چې ار ای مخکې راشي پریفکس راشي نو معنی اوس بدله شوه. دغه شان return. نو دا داسې الفاظ دي چې دا به طوري پریفکس راځي. نو اوس ګوره په کنسپټ باندې ته پوه شوې چې دلته کوم آپشن صحیح دی. دا ری صحیح دی. اوس تا ته ما وایي په دې باندې نورم ام سی کیوز راتلی شي کیدای شي په راروان ټیسټ کې دا ام سی کیوز ریپیټ شي یا د دې په طرز نور ام سی کیوز راشي. نو دلته په پریفکس باندې ام سی کیو راغلی کیدای شي راروان ټیسټونو کې په سافکس باندې ام سی کیوز راشي. نو د سافکس دا کانسپټ او ورسره دا چې کوم آپشن ما ذکر کړل پکار شي دا ته په یادي چې ان شاء الله په راروانو ټیسټونو کې دله دا هیلپ درکړي مدد درکړي. نیکسٹ ام سی کیو دی this is my notebook and that one is yours. Identify the underlined words. Option A, personal pronoun. B, reflexive pronoun. C, interrogative pronoun. او D, demonstrative pronoun. اول د ام سی کیو په مطلب باندې ځان پوه کړه. this is my notebook. دا زما نوټبوک دی. and that one is yours. او هغه ستا نوټبوک دی. identify the underlined words. دا چې کوم الفاظو نه لاندې نښه راکاږلې شوې ده د دې پهچان وکړه. دا دې ته په ګرامر کې څه وایي انګلیش ګرامر کې. نو دې کې ګوره پرسنل پروناون دی, ریفلیکسیو پروناون دی, انټراګیټیو پروناون دی او ډیمونسټریټیو پروناون دی. نو د دې صحیح جواب چې کوم دی هغه demonstrative pronoun دی. ځکه a demonstrative pronoun is a word that points to a specific noun or pronoun and in English they are this, that, these and those. صحیح آپشن demonstrative pronoun ذکر دی چې demonstrative pronoun مونږ هغه pronoun ته وایو چې هغه څه خاص noun یا څه خاص pronoun طرف ته اشاره کوي. لکه this دا that هغه اشاره پکې راغله که نه. نو په دې وجه دا demonstrative pronouns دي. دغه شان د دې نه علاوه که نور ام سی کیوز راشي نو these, those
دا هم ډیمونسټریټیو پروناون دی، خو صرف فرق دا دی دیس نږدې لپاره استعمالیږي او سنګولر دپاره، او دیز د نږدې لپاره استعمالیږي خو د پلورل د جمع دپاره، دیټ د لرې دپاره استعمالیږي او سنګولر واحد دپاره، او دوز د لرې دپاره اشارې دپاره استعمالیږي خو د ګڼو دپاره یعنی پلورل دپاره جمع دپاره. په کانسپټ باندې پوه شوې؟ نو دلته دا ډیمونسټریټیو پروناون دا صحیح آپشن دی. باقی پاتې پرسنل پروناون چې کوم دی هی شي اټ آی وی یو دی، دغه پروناونز ته پرسنل پروناونز وي. ریفلیکسیو پروناونز کوم یو دي لکه مای سیلف، هیم سیلف، دیم سیلفز، آور سیلفز وغیره وغیره، دغه چې کوم دی هغه ریفلیکسیو پروناون دی. انټراګیټیو پروناون لکه ویچو، واټو، هو، هوم، هوز وغیره، دغه ټول انټراګیټیو پروناون دي. د دې پوره لیکچر زموږ په یوټیوب چینل باندې موجود دی. امید لرم چې انشاءالله هغه به تاسو کتلی نو د ډسکشن سره به تاسو ته هغه هم رایاد شوي، ښه په ډیټیل سره موږ په دې باندې لیکچر ورکړی دی. نو ګوره د سی ټي آی ټیسټ دا ایم سی کیو مې درته کلیر کو، خو را روان ټیسټونو کې هم په دې باندې ایم سی کیوز راتلی شي. دا ایم سی کیو ریپیټ کیدی هم شي، که دا ریپیټ نشي په پرسنل پروناون که ایم سی کیو راغی، که په ریفلیکسیو راغی، که په انټراګیټیو پروناون راغی، یا په دې ډیمونسټریټیو پروناون باندې بل شانتي د دې طرز نه بدل ایم سی کیو راغی، نو ګوره کنسپټ باندې مو پوه کړئ انشاءالله غلطیږي به دننه ایم سی کیو. Next MCQ ورپسې دی what is the purpose of supporting sentences in a paragraph. په یو پیراګراف کې د supporting sentences مقصد څه؟ نو ګوره اول supporting sentences وایي څه ته، په هغې باندې ځان پوه که نه که ته دې سایډ ته وګورې a well structured paragraph has 3 key components. یو ښه ساخت والا چې کوم پیراګراف وي د هغې په هغې کې 3 قسمه sentences استعمال شوي. نمبر 1 ټاپک سنټنس. نو ټاپک سنټنس دی ته وي انټروډیوسز د مین آیډیا. په هغه پیراګراف کې چې کوم بنیادی کم مین آیډیا ده، مین کم خیال دی، هغه متعارف کول، د هغې ذکر کول، هغه د دې جملې کار دی. دویم نمبر دی سپورټینګ سنټنسز. سپورټینګ سنټنسز کوم دي؟ ډیولپ اینڈ ایکسپلین د مین آیډیا. چې کوم هغه مین آیډیا ده د هغې مزید وضاحت کول، هغه کلیر کول، هغه ایکسپلین کول، هغه په دې سپورټینګ سنټنسز باندې کیږي. کنکلوډینګ سنټنسز هغه جملې دي چې هغه په پیراګراف کې استعمال شوي، هغه تا ته د هغه ټول پیراګراف نچوړ درته ښیي، د هغې هغه ریزلټ، د هغې هغه کنکلوژن، د هغې هغه نتیجه درته ښیي. نو که ته خیال وکړې په دې کې دا بی نمبر آپشن کریکټ دی، ټو ایکسپینډ اینڈ کلیریفای د مین آیډیا. چې کوم مین آیډیا ده د هغې مزید وضاحت کول، د هغه ایکسپلین کول، هغه د دې سپورټینګ سنټنسز کار دی. ٹھیک شو؟ نو اوس ګوره دلته ایم سی کیو په سپورټینګ سنټنسز باندې راغلی دی، په دې باندې د دې په طرز داسې خو د دې نه بدل، یعنی په سپورټینګ سنټنس باندې بدل ایم سی کیوز هم راتلی شي، یا په ټاپک سنټنس یا په کنکلوډینګ سنټنس باندې هم ایم سی کیوز راتلی شي. نو ګوره تا کنسپټ زده کو، که په دې باندې بل شان ایم سی کیوز راشي په را روانو ټیسټونو کې انشاءالله ستانه به نه غلطیږي او پوهیږي به پکې خیري. نیکسټ ایم سی کیو ورپسې دی د ورډ وچ کنیکټ words, phrases and clauses in a sentence is called. آی ته وی څه وایي؟ هغه لفظ یا هغه الفاظ چې هغه نور الفاظ یا پریزز یا کلازز په یو جمله کې یو بل سره کنیکټ کوي، یو بل سره میلاوي، یو بل سره رایوځای کوي. نو دغه قسمه الفاظو ته څه ویلی شي؟ دغه قسمه الفاظو ته کنجنکشنز ویلی شي. کنجنکشنز دا ساده ډایرکټ ډیفینیشن یې راغستی دی، نو دې کې دا سی نمبر آپشن دا کریکټ دی، ټیک دی. نیکسٹ ایم سی کیو دی آر د چلډرن ان دی پلی ګراوند. آیا ماشومان په پلی ګراوند کې دي؟ فایند دی کریکټ سنګولر فارم اف د سنټنس. د دې جملې سنګولر فارم، سنګولر شکل چې هغه پای کې چې کوم الفاظ استعمال شوي چې هغه سنګولري واحدي، هغه شکل والا جمله صحیح هغه تلاش کړه په دې آپشن کې. نو ګوره اول په کنسپټ باندې ځان پوه کړه. د اوریجنل سنټنس از پلورل. دا چې کوم جمله درکړې شوې ده دا پلورل ده، دا جمع جمله، مطلب جمع ده، په دې کې الفاظ پلورل استعمال شوي دي. اوس چې دا سنګولر ته کنورټ کړې، ټو کنورټ اټ انټو ټو کنورټ اټ ټو سنګولر وی نیډ ټو. چې دا مونږ اوس سنګولر ته بدلو دا جمله، نو مونږ له څه پکار دي؟ دوه څیزونه مونږ له پکار دي. نمبر 1 چینج د سبجیکټ چلډرن ټو چایلډ، یعنی سنګولر. چلډرن پلورل دی، اول باندې سنګولر لیکي چایلډ.
دویم کار بس کې adjust the verb to match the singular subject او د singular subject مطابق به هغه verb راولي. نو دلته are plural له دا به اوس ته بدل کې is تا ځکه is singular دی. نو ګوره صحیح جمله بس شي دا B نمبر is the child in the playground is the child in the playground. د are نه is شو او د children نه child شو. پوه شو په دې باندې. اوس دا یو صحیح singular جمله ده. Next MCQ دی Ali was searching for a bus because he needed to go home. وی علي د بس په تلاش کې ځکه هغه ته ضرورت و کور ته تلل نو هغه ځکه بس تلاش کو. نو لیکلی دی identify the anaphoric reference in the sentence. په دې جمله کې anaphoric reference هغه تلاش کا. اوس اول ته د اناپورک ریفرنس په کنسپټ باندې ځان پوه کا چې اناپورک ریفرنس څه ته وایي. نو ګوره ان اناپورک ریفرنس occurs when a word upon a pronoun refers back to an earlier word or phrase in the text called the antecedent. اناپورک ریفرنس دی ته وي چې کله په جمله کې داسې یو لفظ استعمال شوي چې هغه مولا د تیر شوي یو لفظ حواله راکړي یعنی هغې طرف ته یو قسم د اشاره کې یا د هغې مطابق استعمال شوي چې هغې ته مونږه انټیسیډنټ هم وایو. که ساده الفاظو کې درته زه ووایم چې کله یو لفظ یا د یو نه سوا الفاظ په جمله کې ذکر شي او د هغې نه بعد بل یو لفظ داسې ذکر شي چې هغه لفظ د دې تیر شوو الفاظو حواله ورکړي د هغې مطابق راشي ټیک ده. نو هغې ته بیا اناپورک ریفرنس وي. دا ګوره ته واپس دی سنټنس ته د MCQ د سټیټمنټ ته وګوره Ali was searching for a bus because he needed to go home. نو ګوره دلته دا هی نه دی دا د Ali مطابق راغلی دی. Ali مخکې ذکر شو نو په دې وجه باندې دا هی استعمال شو. د Ali په ځای مونږ صرف هی پروناون استعمالولی شو شي یا اټ نشو استعمالولی. خیال دې کنه. نو ګوره دا هی دا دلته اناپورک ریفرنس دی ځکه دا د علي حواله ورکي چې هغه کور ته تلل غواړي هغه ته کور ته تلو ضرورت دی نو ځکه ٹھیک ده. اوس ګوره اناپورک ریفرنس مې ته ایکسپلین کو. اوس دې کې په بل قسمه MCQs په بل ټیسټ کې داسې راتلی شي کیټاپورک ریفرنس. کیټاپورک ریفرنس د دې الټه دی. دلته د مخکې ذکر شو الفاظ پسې بل الفاظ راشي نو هغه د هغې حواله ورکي او چې کله یو لفظ داسې راشي چې ورپسې الفاظ راتلونکي کمی د هغې حواله ورکوي دا نو بیا ورته کیټاپورک ریفرنس ویلی شي. پوه شو په کنسپټ باندې. نو دلته اوس کم آپشن کریکټ دی دا B نمبر هی دلته کیټاپورک ریفرنس دی ځکه دا د علي حواله ورکوي هغه مخکې استعمال شوی او دغه حواله ورکوي نو په دې وجه باندې. ورپسې MCQ دی I was feeling tired dash I decided to take a nap. د دې جملې مطلب دا دی چې ویزه ډیر زیات ستړی شوی وم ډیر زیات د تکاوټ راته محسوسېدو نو ما داسې لږ ته خوب وکړو. نو د دې منځ دا خالي ځای چې کوم دی په دې کې څه کریکټ آپشن راځي چوز د اپروپریټ ورډ په بریکټ کې د لیکلي چې دې کې مناسب الفاظ ولګوه نو څلور آپشن یې راکړي دي therefore however also او meanwhile. نو ګوره د دې کنسپټ دا موږ په لیکچر کې ایکسپلین کړو چې کوم کنجنکشنز والا لیکچر دی هغې کې موږ دا ایکسپلین کړو. په دې کې څه راغلي د سنټنس ایکسپریسز ا کاز اینڈ ایفیکټ ریلیشنشپ. په دې کې کاز او ایفیکټ ریلیشنشپ استعمال شوی دی. کاز سره وجه سره I was feeling tired یعنی ویزه ډېر ستړی وم او د هغې ستړیوالي ایفیکټ اثر سو I decided to take a nap. نو په دې وجه ما فیصله وکړه چې زه لږ خوب وکړم یو ټونګه خوب وکړم موږ پښتو کې وایو. نو ګوره دلته خالي ځای کې صحیح لفظ څه راځي The appropriate word to connect these ideas is therefore which signals a logical conclusion. نو په دې وجه د therefore موږ وایو که نه په دې وجه زه ګوره ویزه ستړی شوی وم نو په دې وجه ما فیصله وکړه چې زه اوده شم. نو دا په دې وجه د دې لپاره د انګلیش ورډ څه دی therefore په اردو کې موږ وایو اسلیے. نو دلته دا A آپشن دا کریکټ دی. نیکسٹ MCQ ورپسې دی who wrote the poem Golden Sun. دا Golden Sun poem دا نظم دا چا لیکلی دی؟ نو په دې کې دا A نمبر آپشن لینور هیټریک
دا پکې صحیح دی ځکه دا چې کوم دی دا پویم دا نظم دا یې لیکلی ټیک ده. نو اوس ګوره دا ستا لپاره یو هینټ شو چې ته د مطلب KPK ټیکسټ بکس چې کوم دي د انګلیش پای کې چې کوم پویم راغلی دي د هغې د شاعرانو د هغې هغه نومونه یاد وساته. که یو بل پویم تا ته درکړي او پای باندې هم داسې قسمه MCQ جوړ کړي نو تا ته به یاد او انشاءالله MCQs به درنه غلطیږي نه. 84 نمبر MCQ دی A synonym to hardship is. د hardship synonym کم یاد دی یعنی چې synonym هغې ته وي چې د دواړو معنی یو شانتي مطلبونه یو شانتي الفاظ بدلی خو معنی یو شانتي. نو ګوره اول ته hardship باندې ځان پوه کړه چې hardship مطلب څه دی. hardship د ډېر زیات تکلیف دپاره severe suffering difficulty د مشکلاتو دپاره or adversity یا همدغه مطلب د مشکلاتو دپاره د تکلیف دپاره دغه hardship لفظ استعمالي دي ٹھیک ده. نو په دې کې چې کوم صحیح آپشن دی هغه دی tribulation چې کوم دی دا هم سختي ته وایي تکلیف ته وایي. نو د دې چې کوم سینونیم دی یو شانتي معنو والا لفظ دی هغه دا A نمبر دی tribulation. اوس ګوره BC privilege دا نه دی. ګوره B comfort وی آرام ته سکون ته relief هم آرام او سکون ته وایي. نو که ته وګورې دا د hardship الټه دی او الټه ته انټونیم وایي انټونیم ٹھیک ده کنه. نو ګوره په سینونیم باندې دلته MCQ راغلی کېدای شي پر روان ټیسټونو کې په انټونیمز باندې راشي یا دا الفاظ نو چې دا الفاظ تاته یاد مطلب باندې پوهېږي نو انشاءالله MCQ به درنه غلطېږي نه. 85 نمبر MCQ دی د 5 star hotel offers luxurious services. چې کوم 5 star هوټل نو هغه ډېر زیات چې کوم دی ښه سروسز ښه خدمات چې کوم دی هغې پیش کوي افر کوي یعنی مطلب هلته سهولیات ډېري ټیک ده که نه. آیډنټیفای د انډرلاین ورډ د دې انډرلاین ورډ چې کوم دی 5 star دا د دې څه مطلب دی. آپشن A دی کمپاؤنډ ایجیکټیو B دی ورب C دی پریپوزیشن او که D دی کنجنکشن. نو ګوره دا 5 star چې کوم دی دا یو کمپاؤنډ ایجیکټیو دی ځکه دا هوټل دا یې موډیفای کړی دی. هوټل ناون دی او چې کله ناون لفظ یا الفاظ یې موډیفای کړي نو هغې ته ایجیکټیو وایي. چونکې د ایجیکټیو کې دوه الفاظ دي 5 او سټار او هایپن کړي هم دي هایپنیټډ دي که نه منځ کې دا ډیش غونته دی دې ته هایپن وایي یا هایپنیټډ الفاظ دي. نو دې ته کمپاؤنډ ایجیکټیوز وایي. سایډ ته ما دا لګولي هم دی تا ته کانسیپټ مې دله کلیر کړی هم دی. نو دا ځان سره یاد ساته چې MCQs کې بیا په کار راځي. ورپسې MCQ دی 86 نمبر which sentence expresses a strong obligation. هغه کومه جمله ده چې پای کې strong obligation استعمال شوی دی یا ظاهر شوی دی یعنی په دې کې په هغه کار باندې زور ورکړی شوی چې هغه خامخا کې. A نمبر دی you must wear a seat belt. ته چې کله ګاډي کې ناست نو سیټ بیلټ خامخا تاله اچول پکار دی. you can wear a seat belt. ته چې کوم دی وي سیټ بیلټ اچولی شي B نمبر آپشن کې وي. C نمبر دی you should wear a seat belt. تاله چې کوم دی سیټ بیلټ اچول پکار دی. او D نمبر دی you might wear a seat belt. او ته چې کوم دی سیټ بیلټ اچولی شي might چې کوم دی د may سیکنډ فارم دی که نه. نو ګوره دې کې دا A نمبر آپشن کریکټ دی ځکه you must wear a seat belt وی تاله خامخا سیټ بیلټ اچول پکار دی یعنی په دې کې په دې خبره باندې زور ورکړی شوی دی. نو چې کله په یو خبره باندې strong obligation هغه ایکسپریس شوي په یو جمله کې نو هغې کې به هغه must به راځي must model verb به راځي. په کنسیپټ باندې پوه شوي. 87 نمبر 87 نمبر MCQ دی the children are playing dash the roof چت ته وي یعنی په چت باندې واړه لبې کې نو دا چت دا روف دا لوکیشن دی. نو چې کله لوکیشن په دې کې کم یو آپشن کریکټ راځي آن ټاپ اپ دا A نمبر یعنی واړه چت د پاسه لبې کوي ټیک ده که نه. 88 نمبر MCQ دی everyone was drowned وی هر یو کس ډوب شوی و. identify the underlined pronoun. نو دا چې کوم پروناون انډرلاین شوی د دې پیژنګلو کا. A نمبر دا یو indefinite pronoun دی. B نمبر reflexive pronoun دی. که C نمبر demonstrative pronoun دی. که D نمبر interrogative pronoun دی. نو دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه د A نمبر indefinite pronoun. دا یې وجه دا ده چې دلته هغه کسان سپیسیفای شوي نه دي چې څوک ډوب شوي دي. everyone یو عام خبره شوې ده که نه unspecified خبره شوې ده. نو په دې وجه باندې دلته کې صحیح آپشن A نمبر دی
indefinite pronoun. indefinite pronoun وی هغه pronoun ته چې هغه چې کوم pronoun یې هغه specify کوي نه، خاص کوي نه چې پلان کې 89 نمبر MCQ دی demarcate the word interesting into correct syllables. دی کې صحیح syllables سری syllable دی ته وي چې ته کله یو الفاظ په مختلفو ټوټو کې تقسیم کړي چې کله ته وې ادا کوې هغه لفظ ادا کوې نو دې ته syllable وایي. نو د دې لپاره اصول دي. ګوره دې سایډ کې ما پکچر درته درکړی دوه اصول دي. نمبر 1 دی separate by vowel sounds. ته به د هغه مطلب ته چې هغه لفظ ادا کې د هغې به داسې ټوټې جوړی چې په هر یو ټوټه کې کم از کم یو واول خامخا وي. دویم نمبر دی respect natural pronunciation. یعنی مطلب دا چې عامه ژبه باندې ته هغه وی چې هغه په مطلب د هغې څو ټوټې جوړېږي نو هغه هومره ټوټې به ورله جوړی. نو دلته کې دې کې چې کوم صحیح آپشن دی هغه A نمبر دی. ځکه ګوره دا داسې ویلی شي interesting داسې غونته ویلی شي. نو د دې څلور ټوټې جوړېږي. نو د دې مطلب دا دی چې دې کې څلور syllables دي او که ته خیال وکړې څلور ټوټو کې یو واول خامخا شته دی. نو دې کې څلور syllables شو interesting پوره بیا لفظ شو داسې. 90 نمبر MCQ دی what does the phrasal verb drop off means. د drop off څه مطلب دی؟ نو د دې چې صحیح کوم معنی ده مطلب دی هغه دی B نمبر to take someone to a place and live there. چې یو کس ته بوځي یو ځای ته او هلته یې پرېږدي. نو د دې دپاره چې کوم phrasal verb استعمالیږي هغه drop off دی drop off. 91 نمبر MCQ دی which element of a story refers to the time and place in which it occurs. د یو کهانۍ د یو سټورۍ هغه کوم ایلیمنټ دی چې هغه د ټایم او د پلیس د وخت او د ځای حواله ورکي کوم ځای کې چې دا هغه مطلب یو کار کیږي. ټیک ده که نه؟ نو دې کې صحیح آپشن A نمبر دی setting. ځکه setting د ما سایډ ته ایکسپلین کړی دی. The setting of a story refers to the time and place where the events unfold. It establishes the story's context, atmosphere and sometimes even influences the plot or characters. نو دلته چې کوم دی صحیح آپشن هغه setting دی چې setting د story داسې یو element دی چې هغه تا ته ټایم او پلیس حواله کی چې کوم ځای کې مطلب هغه سټورۍ کې څه ایونټ شوی دی. 92 نمبر MCQ دی identify the sentence in passive voice. د passive voice جمله پیژندل دي چې په دې کې کومه جمله په passive voice کې ده. A number the student was praised by the teacher. B number the teacher praised the student. C number the teacher is praising the student. او D number دی the student will praise the teacher. نو ګوره اول ته passive voice والا sentence وپېژنه چې هغه به څنګه وي. نو سایډ ته که ته وګورې passive voice occurs when the subject of the sentence is the receiver of the action not the doer. Here is why. نو ګوره مطلب دا دی چې passive voice هغه چې هغې کې د جملې چې کوم سبجیکټ وي هغه د هغه ایکشن ریسیور شي. یعنی هغه ایکشن هغه ریسیو کړي یو قسم لکه نه. لکه ګوره اگزامپل ته ګوره structure of passive voice sentence. نو form of to be یعنی د to be verb چې کوم دي د هغې پامونه به was were is are. بیا به past participle لکه praised praised یعنی سیکنډ پام به د ورب او بیا به ورپسې بای هم راتلی شي خو هغه آپشنل دی. راتلیم شي او راتلیم نشي. دلته که ته وګورې the student was praised by the teacher. نو که ته وګورې was praised by نو دا was چې کوم دی to be verb شو praised past participle شو ورپسې by راغی. د دې مطلب دا دی چې دا A نمبر سنټینس دا کریکټ ده. the student was praised by the teacher دا passive voice والا سنټینس دی جمله ده. نو دا د CTIT ټیسټ MCQs د انګلیش پورشن. امید لرم چې انشاءالله کانسیپټ به دې پې کلیر شوي او په دې به هم پوه شوي چې را روانو ټیسټونو کې څنګه د دې نه MCQs راتلی شي یا د دې په طرز نور MCQs راتلی شي. نو که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کړه، کمنټ پې وکړه، خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړه. او که ته زموږ په دې چینل باندې نه وي
او تر اوسه پورې تا را چینل نه سبسکرایب کړي نو چینل سبسکرایب کا او خوا کې د غنټې هغه نشان هم دباو کا ځکه چې کله نوی MCQs پاست پیپرز او نور د ایټا پریپریشن لپاره لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي ان شاء الله ډیر زر به ملاقات کیږي په یو نوی لیکچر سره خوشاله او آباد اوسئ د لوی الله پامان